د بېنظیري د روپو لپاره به رجسټریشن څنګه کوو که زمونږ بچي نه نو موږ به خپل رجسټریشن چې دی دا به څنګه کوو ځینې کسان وایي موږ رجسټریشن کړی دی او تر اوسه پورې دغه روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې ځینې پکې دا خبره کوي دا روپۍ چې دي دا مالدارو ته میلاویږي او غریبانو ته نه میلاویږي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې په باره کې ده تاسو ته به نور معلومات چې دي هغه به هم بدي کې حاصل شي خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو د بېنظیري د روپو رجسټریشن چې دی دا تاسو هر ټایم کولی شئ کوم ځای کې چې د بېنظیري دفتر دی هلته ځئ او خپل رجسټریشن چې دی دا لازم وکړئ په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته هم میلاویدی شي خو که تاسو غریبانان یې که مالدار یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي خو په دې کې ځینې کسان دا خبره کوي چې دا مالدارو ته میلاویږي او غریبانانو ته نه میلاویږي نو کومو کسانو ته چې دا روپۍ میلاویږي نو لازم کمنټس وکړئ چې موږ غریبانان او موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي کم کسان چې مالدارو ته میلاویږي نو ځینې پکې داسې مالداره دي چې هغو ته دا روپۍ میلاویږي ولې چې د هغو ریکارډ چې دی دا نه موجود لکه هغه موبایل ته چې دی لوډ نه کوي د هغو سره ساده موبایل او لکه موبایل چې دی ډېر زیات نه استعمالوي داسې پاسپورټ د هغو په نوم باندې نه بهر ملک ته چې دی هغه نه تلي نو د هغو هغه ریکارډ چې دی هغه کمزوره پروت دي هلته کې جیداد میدادي خو هغه انلاین خو نه کنه چې هغه هغه ریکارډ چې دی د هغې هغه راواخلي هغه ریکارډ یې نه راغستی نو ځینې کسان ته چې دی دغه شان میلاویږي اوس هغو د دې په باره کې چې دی انکوایري کوي هغه ګوري کسان چې کم کسان مالدار دي هغه د دې نه لړ کوي او غریبانان خلک چې دی هغه دې ته رادن نه کوي نو دغه کسان چې دی دا به ترې لړ کېږي کم چې مالداران دي او غریبانان چې دي هغه دې ته رادن نه کېږي خو په دې کې ځینې غریبانان دي او هغه وایي چې موږ ته دا روپۍ نه میلاویږي موږ رجسټریشن وکړو او هغه هلته کې موږ ته وایي چې تاسو د دې لپاره چې دی اهل نه یې نو تاسو ته د دې د وجې نه وایي چې تاسو اهل نه یې ځکه چې هلته کې تاسو چې دی موبایل ډېر زیات استعمالوئ ستاسو د بینک اکاونټ تاسو یا بهر ملک ته تلئ داسې قسمه قسم نورې خبرې دي چې هغې د وجې نه تاسو ته وایي چې تاسو اهل نه یې بل تاسو په خپل نوم باندې چې دی سیم رایستلی بل کس له به ورکړی هغه به یې ډېر زیات استعمالوئ ستاسو په نوم باندې چې کوم سیمان دي هغه لاول وګورئ چې هغه څوک استعمالوي او په کم ځای کې استعمالیږي نو د هغې د وجې نه چې دی تاسو هم نااهله کوئ دغه شانتې نور ډېر چیزونه دي چې د هغې د وجې نه تاسو نااهله کوئ که تاسو ډېر غریبانان یې خو چې ستاسو کم ریکارډ انلاین پروت دي او هغه هلته کې هغه وګوري نو د هغې د وجې نه چې دی تاسو نااهله کېږي نور چې کم سوالونه هلته کې تپوس کوئ نو د هغې به هم صحیح جواب ورکوئ ځینې کسان هلته کې چې دی دروغ ووایي چې دروغ ووایي او دلته کې هغه معلومات وکړي نو د هغې د وجې نه چې دی هم نااهله کوي معلومات چې دي هلته کې هغه صحیح ورکوئ بل لا ځینې کسان وایي موږ چې هلته لاړ شو نو زموږ نه پارمبي غواړه او دلته کې زموږ بچي چې دی دا نشته نو که ستاسو بچي نه او تاسو نه واده کړی نو تاسو د خپل مور پلار سره چې دی ځان ولیکئ یا د خپل رور سره ځان ولیکئ یا خپل رور چې دی هغه ځان سره ولیکئ نو ستاسو یو فیملی چې دا به جوړه شي که ستاسو دوه بچي نو په دوه بچو باندې چې دی هم تاسو ته دا روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی او د دې لپاره تاسو اهل کېدی هم نه شئ نو داسې چل وکئ چې یا د خپل مور پلار سره ځان ولیکئ یا د خپل رور سره چې دی ځان ولیکئ نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي خو موږ هر یو کس دا خبره کوو چې دا روپۍ چې دي دا موږ ته جدا میلاو شي نو جدا روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدلی خو چې د هغو سره تاسو ځان یو ځای ولیکئ نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ چې دي دا تاسو ته هم میلاویدی شي چې هغه د دې لپاره اهل یې او ستاسو بچو شو او تاسو بیا دوباره هلته لاړئ نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي بل لا ځینې کسان پکې دا خبره کوي وایي زموږ مور وفات شوې ده یا ورندار وفات شوې ده او هغو ته به دا روپۍ میلاویدلې او اوس به موږ دغه روپو لپاره څه چل کوو چې دا روپۍ موږ ته میلاو شي نو چې کله تاسو دغه طریقه کړي تاسو د هغو سره ځان یو ځای لیکلی نو بیا دا روپۍ چې دي دا تاسو ته هم میلاویدی شي خو که تاسو ته ځان جدا لیکلی نو بیا دغه روپۍ چې دي دا بیا تاسو ته ډېر په مشکله میلاویږي نو همیش دپاره کوشش دا کوئ چې ځان په ګڼه فیملی کې لیکئ نو د دې لپاره به تاسو اهل کېږئ او که داسې جدا جدا هر یو کس ځان لیکي نو بیا به یو کس ته چې دی هم به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي بل لا چې دغه روپۍ راشي نو دا روپۍ چې دي په خپلو کې تقسیموئ لکه نیم یو والی او نیم بل والی خو داسې نشي کېدلی چې هر یو کس له چې دی جدا جدا روپۍ میلاویږي نو دې په باره کې به زیاتر کسان دا تپوس کوو چې پارمبي غواړه زموږ سره چې دی پارمبي نشته نو خپلې فیملی کې چې دی د ځان د نورو کسانو سره یو ځای کوئ او هغې سره چې دی خپل رجسټریشن کوئ په کور کې یو ځای اوسېږئ خو چې هلته کې لاړ شئ نو هر سړی چې دی هغه وایي چې مونږ جدا جدا ولیکي کم کسان چې مالداران له دا ورکوي نو تاسو به د دې ویډیو په دغه باندې پوه شوئ چې دا هر مالدار ته چې دی دا نه میلاویږي د کم کس ریکارډ چې نه پروت نه هغه کس ته میلاویږي کم غریبانان چې وایي دا موږ ته نه میلاویږي نو دا د دغې د وجې نه میلاویږي او کومو کسانو چې رجسټریشن کړی او هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې نو تاسو خو اول نمبر خپل اهلیت وګورئ که تاسو اهل یې نو دا روپۍ به درته میلاویږي که تاسو اهل نه نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي داسې نه چې تاسو رجسټریشن وکړو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته لازم میلاویږي
بدی کې باغه کسان ګوري چې کم کسان د دې لپاره ایلی هغه کسان ته ملويږي او باقي کسان ته چې دا بنه ملويږي